د بینظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي، خو ځینې کسان وایي موږ به خپلې روپۍ څنګه چک کوو. کومو کسانو چې نوی رجسټریشن کړی دی نو هغوی موږ ته دا پته نه لګي چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو، یا زموږ په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي دي که نه دي جمع شوي. نو موږ به خپلې روپۍ چې دی دا به څنګه چک کوو. نو زه به درته په دې ویډیو کې 3 طریقې ښیم چې په هغه طریقه باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ. د دې نه مخکې چې دی دا به موږ ډایرکټ په ګوګل باندې چې دی خپلې روپۍ چک کولی. که تاسو کتلی چې هلته کې به موږ د خپل شناختي کارت نمبر ورکړو او هلته به یو کوډ راغلی چې هغه کوډ به موږ ورکړو، نو ډایرکټ په هلته کې زموږ روپۍ چې دي دا موږ ته شو شوې. د دې نه چې تېر شوی حکومت و نو په هغې کې خو به ډېر چلو چې کله به تاسو روپۍ راواخیستلې او تاسو بیا هم خپل اهلیت هلته چک کوو نو تاسو ته به ډایرکټ راغی چې په فلاني تاریخ باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا ایستلې دي. لکه هغه به د ټایم سره چې دی اپډیټ کېدو به لکه په ټایم باندې به تاسو ته چې دی پته به لګېدله. خو اوس چې دا حکومت راغلی یو خو پیسې چې دی خو په ټایم نه میلاویږي. لکه دې ځل دې ویلو چې دا په ټول ملک دا روپۍ شروع کوو، نو اوس هم هغه په ټول ملک هغه روپۍ نه دي شروع، دوی وایي چې په 2 پیزونو کې به ورکوو. نو کومې ضلعې چې ورکړي په هغه ضلعو کې اوس هم هغه روپۍ نه دي شروع، ځکه کوم نومونه چې موږ تاسو ته ویلي دي نو په هغې کوم ځینې ضلعې دي چې په هغې کې اوس هم دا روپۍ چې دي دا نه دي شروع. بل لا کوم سایټ چې ورکړي دي نو په هغه سایټو کې چې دی اوس هم هغه روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. بل لا چې یو قسط چې دی هغه دی په منځ کې خوړلی هم دی. نو دا حکومت چې دی دا خو نور دا ملک چې دی هم نشي چلولی او دغه شانتې په راتلونکي وخت کې چې دی کېدای شي تاسو ته بیا دا روپۍ هم نه میلاویږي. سږ کال خو چې دی 3 قسطه دي، 3 قسطه دي، یو قسط خو د دې په منځ کې تللی دی او کېدای شي که به دې یو قسط کې 2 قسطه پکې نور وخوري، یو قسط ته میلاو شي. نو دا چې دی دې ځل به تاسو ته 13,500 روپۍ میلاویږي، خو یو قسط چې دی هغه د دې د من نه وتلی دی. نو ځینې کسان وایي چې موږ به خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چک کوو یا خپلې روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو. نو خپلې روپۍ چې دی تاسو په یو څو طریقو باندې چې دی هغه چک کولی شئ. نور طریقې چې دی د هغې نشته ځکه چې هغه ویب سایټ چې دی هغه کار نه کوي. نو د دې د وجې نه چې دی تاسو به داسې چل کوئ چې تاسو به د بینظیر دفتر ته ځئ، هلته کې چک کولی شئ. چې هلته لاړ شئ نو هلته کې به تاسو ته وایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یا ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ شته یا نشته. یو خو دغه طریقه ده. بله طریقه دا ده چې کوم ځای کې روپۍ میلاویږي روپۍ نو هلته کې چې لاړ شئ هلته کې تاسو خپل شناختي کارت ویسئ جو که روپۍ یو راغلی تاسو ته به روپۍ چې دی دا میلاو شي. نو دغه 2 طریقې شوې. درېیمه طریقه دا ده چې دا تاسو د کور نه چې دی دا تاسو کولی شئ چې تاسو راواخلئ هیلپ لاین ته ټلیفون وکئ. هیلپ لاین ته ټلیفون وکئ او هغه ټلیفون اوچت کړي، هغو ته به خپل شناختي کارت نمبر چې دی دا به تاسو ووایئ. نو د هغه ځای نه چې دی هغه به تاسو ته ووایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه، یا تاسو ته دا روپۍ به میلاویږي که نه میلاویږي، یا ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي دي که نه دي. نو په دې 3 طریقو باندې چې دی تاسو روپۍ چک کولی شئ. باقي د دې یوه طریقه چې دی هغه نشته. کومه طریقه چې وه د 8171 ویب سایټ هغه چې دی اوس کار نه کوي. که په راتلونکي وخت کې اپډیټ کو او بیا یې کار شروع کړو جدا خبره ده. خو کال وشو چې هغې کې به هغه زړه ډیټا چې د هغه به خولی کېدله او نوې ډیټا چې د هغې ته یې نو اپډیټ کړي. نو 13,500 روپۍ چې د هغه شروع دي او له دې سره تاسو د ماشومان وظیفه چې ده هغه هم میلاویږي. که ستاسو په علاقه کې شروع وي لاړ شئ او د خپلو روپو تپوس وکړئ، خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ.